بسم الله الرحمن الرحيم. پرون سبق موږ دا خبره کړو چې کله دو ساکنین نشي او نه متعلق دیم ساکن وي نو که سکون لازمي وي به اقرار نه کړي بیا خو دغه حذف چې دا به کول شي او که سکون عارضی نه بلکې لازمي دا لازمي نه بلکې عارضی نو بیا پای کې ادغام کول او نه کول ځوانه چي لکه ادغام کې نو پای کې لکه مد او مدو و او امدد ویل شي امدد کې ادغام نه لري شوی او مد کې ادغام شوی دی مې فتحه کسره او ضمه صورتونه ویلي چې فتحه ذکر کول شي چې فتح غفل حرکت او کسره ذکر چې کسره ساګر حرکت بالکسر او ضمه ذکر چې عین کلمې متابعت توجنه او بفر فر کې یفر روبا اصل کو عین کلمه په مضمون نه و نو عین کلمه مضمون نه ده نو دا يفر ويلهم ناجایز دي فر ويلهم ناجایز دي ودا هر د صورت ته چې کله د دې مشدد حرف نو مستقبل حرف نوي د مشدد حرف نو مستقبل حرف کچرته د مشدد حرف نو مستقبل حرف وو نو بیا لکه پنون تاکي د ثقيله کې با صرف دغه یو خبره وکړو چې لکه مطلب واحد مذکر حاضر سره کې بس زبر وایو واحد مؤنث حاضر کې بس زیر وایو جمع مؤنث حاضر کې بس پیش وایو لکه مدن او مدن خوښ په نون تاکي ثقيله کې هدا د نو سو الف راغې نو بیا بس زبر وایو مددا بیا به نور طریقې دی نه هغه ورسته ته واو راغې نو بیا څه پیش ویل چې دا جایز دي مدو ویل نو بګی نشته نه بیا و چې دغه سره چونګې ګرانی دي دا مضاف د ګران نه دی غلګه بعض دې کې لکه ادغام کیږي او بعض کې نه کیږي مصنف رحمت الله علیه د خپل عادت نه خلاف ویل لګي یو څو ګرځاونه به ذکر کړی دي چې وتقول بالنون ثقيله توبنون ثقيله کوي چې مدن مدان مدان امددنان مد نه نشويلګه او بنون غفله کې مدن مدين اسم فاعل مادن یعنی یو څنګه لاولې مادن بیا مادان مادون مادي دا مادتون اسم مفعول ممدودان ممدودن کو ادغام نه کیږي ځکه نه کیږي چې لکه دوه حروف راغلي دي او نه دوه حروف یو ځای نه دي راغلي ممدود په مېز کې بغوا راغلي نه به نه کیږي اسم زمان والمکان ممدن باصل کې څنګه ممددن سو بدل کې ممددن الاولي متجانس حرکت متجانس اول حرکت ما قبل میم تنقل شو او ادغام شو ممدن او اسم علم ممدن اصل کو ممددن سو بدل کې ممددن په متجانسینو کې متجانس اول حرکت ما قبل تنقل شو او مجهول له مد يمد مدن لگا مدو دا فعل ماضی مجهول څنګه او دا فعل مضارع مجهول څنګه یمد بدل کو یمددان یمددون تمددان یمددنا صحیح ده خادم وز د دې نه اخوا قاعده په جمع باندې بیانې کم چې تاسو بازاري کې ویلي دي کنه په نورو کتابونو کې د افتعال قاعده نه وي افتعال قاعده کله چې باب افتعال د فاعل مقابله کې حمزه راشي یا د باب افتعال مقابله دال زارشي یاسین شین صاد ود راشي او کله باب افتعال د فاعل صاد ود راشي نو دلته کې ټوټلی په جمع باندې ذکر کړی نه نو دوی چې کله د باب افتعال د فاعل مقابله د فاعل مقابله کې الف تا ثا دال ذال ذا سين شين صاد واو یا د دې حروفونو یو حرف راشي نو تا د باب افتعال د دې حروف د جنس نه ګرځول جایز دي او د جنس په جنس کې ادغام کول واجب دي په یوه دی باندې اوس دا ولګه په وړو کتابونو کې دا واو یا لپاره جدا قاعده ذکر کړو اتقد اتصر والا په د سين شين لپاره جدا څه ذکر کړو السماء الشبه والا قاعده دا شد دال ذال زال لپاره اذکر والا قاعده ذکر کړو او د صاد لپاره خصم قسم والا قاعده ذکر کړو دلته هغه قاعده دي خدلته یو خدا حروف ټول بجاو باندې ذکر کړل وظاهر هر جدا مثال نه بیان او قاعده ټول یو بیان کړل چې کله د باب افتعال د فاعل په مقابله کې دا حروف راشي لکه الف بغیر راشي
یا پکې تا راشي یا ثا راشي دال دال ذا سین شین صاد غاد غاد غا واو او یا د دې حروفونو یو حرف راشي نو دا د باب افتعال د دې حروف د جنس نه ګرځول جایز او د جنس په جنس کې ادغام کول واجب دي وځه هر قاعده لپاره جدا د مثال نه لګي او وجه بیان چې دلته کې دا طریقې ولې جایز دي او کومه پکې نه جایز ده دا پکې بیان نه اتخذ نمبر 1 ټکی اتخذ لګي اتخذ شاذ دي اتخذ دا د اخذ نه دي اخذ چې کله موږ باب افتعال د بدلو اخذ چې کله موږ باب افتعال د بدلو نو دا شو اتخذ څه شو اتخذ دا باب افتعال دا فاعل مقابله کې حمزه راغله وزدل لګي دا چې دا حمزه ساکنه ده او ما قبل د دې چې دا متعلق ده نه حمزه د ما قبل حرکت موافق قافیه سره بدلول دا واجب دي نو دا موږ بدل کول ای تخذ دي جوړ شو څه دي جوړ شو ای تخذ ها وزدا یتنا نو دلی کی هغه اتخذ اتصر ولا قاعده رسو برش ان شاء الله چې کله په افتعال د فاعل من قبل کې واو او یا راشي دا واو او یا پتا سره بدلول جایز او د چیز په هیڅ کې غم کول واجب او شرط ورانه چې دا واو یا بل چانه بدل شي نه واو یا بل چانه بدل شي او دلته کې دا آیت نن دا خو حمزه نه بدل لاغل کنه ها ذریب موجود دا آیت نن پتا سره بدل شي او تا پتا کې غم شوی دی ایتو اتخذ او بیا اتخذ دا د جوړ شوی دی نو دلته قاعده خدا وا چې واو یا بل چانه بدل شي نه راغلی او دلته کې دا آیات حمزه نه بدل لاغل او بیا به کې پیغام شوی دی نو دا شاذ دی په یې باندې دا سری شاذ او صاحب نے المسری وای چې شاذ چار خو هغه مرنه نو وای چې دا اخذا د دې اصل چې نه دا اخذا نه دی بلکې دې اصل چې دا تخذا دی سره تخذا نو د باب افتعال د فاعل په مقابله کې راغله ات تخذا ات تخذا نسب ساده ادغام پکې شوی دی او موږ چې هغه ته پکې کوم نه وای نو چې لکه دا صاحب دا بیزاوی شریف کې دا لیکل چې اخذا دا اصل چې دا تخذا له اخذا نه پرې باندې پوښتنه ده شو ها خالي او د دین علاوه چې د باب افتعال د فاعل په مقابله کې تا راشي نو سب د تا پتا کې غم نه کو بای سشته نه لکه تجاره دا باب افتعال د وګم چې څه شي ایت تجاره نو ادغام وقت التجاره پوښتنه دې وسشتانه ها ولا باب افتعال لفاعل من قبل کې ثار اغلا دا باب افتعال لفاعل من قبل کې ثار اغلا نو تا باب افتعال په ثا سره بدلول بلې کې اظهار جایز دی ادغام په کې دو طرفي جایز دی اظهار په کې څه جایز دی دو طرفي جایز دی لکه سیاره ده سیاره زبون باب افتعال ده سبعه اس تیاره سبشي اس تیاره پوښتنه نو اول خدای له کار وکړي چې دا یا نه په افتعال دا مقاربه ولا قانون یا مدرسه مقام مفتوح په لسه بدل کا دا کاته د بوګه جدي نه خلاص اتار وته کې د باب افتعال لفاظ نو قبل کې ثار راغله د باب افتعال لفاظ نو قبل کې ثار راغله نو دل کې ادغام دو طرفي جایز دی دو طرفي مطلب دا دی چې دا ثا په تا سره بدل کېږي او بیا ادغام وکړي او دو طرفي مطلب دا دی دا دم چې دا تا چې نه دا په تا سره بدل کېږي دا ثا په تا کې ادغام وکړي لکه ثا په تا سره بدل تا په تا کې ادغام وکړي اتار وې سو اتار او اسار د دوانو جایز دی د دې مخکې دا قاعده چې د دې مخکې تاسو تجوید کوم کسانو کړی تجوید نه تاسو ټول ویلي ماشاءالله جمال القرآن ویل نه جمال القرآن فائدہ مکیه صفات ویل نه صفات ها صفات څه ته وایي نه وایي څه دا خو صفات قسمونه دي ها د هر فرق کیفیت د هغه په بغیر حروف کو یو نه تمام یې سره راګی نو او بیا صفات په دوه قسم دي یو ته لګي صفات لازمه ایو سری صفات غیر لازمه صفات غیر لازمه په څو قسم دي صفات لازمه په څو قسم دي اول سری
صفات لازمه دي ول سي صفات لازمه هم پر صفات لازمه کار دي او ول صفات لازمه دي دا بیا په دوه قسم دي لس پکې دي صفات متضاده او وجه دا پکې سری صفات غیر متضاده صفات متضاده کم دي هم جهر شدت قوت او شدت او د قوت په منځ کې توسط ده بیا استعلاء استفال اطباق انفتاح افلاء اسمات دا جنين دا سری دا صفات لازمه متضاده او صفات لازمه غیر متضاده صفیر دے قلقلن او لین دے بلو انحراف دے دغه چې نه دغه ډېر کار مارنه کی خدا صفات لازمه متضاده نه دي دغه کې خبرات نو دا هم جار او شدت بیا د ټول تعریفونه تاسو ویل دي چې هم په لغت کې به مان د فستې سره راځي او په اصطلاح کې هغه عروض په کم کې دا عروض محموسه مدلوي او محموسه کم دي فحسبه شخص سكت نو دلته کې دغه صفات په ټول اړه راړي چې دلته کې بګدا هم په یو کې هم ست په بل کې جهر ده هم سو جهر ده بل متصاد دي ادا ویل کېږي نو دا خبر به اړه راړي ځکه ماته سره دا ټول نو دلته کې وای دا تا په تاسو سره بدلول او صاحب ساګه ادغام کول او صاحب تاسو سره بدلول ادغام په کې دوه طرفه څنګه جایز دی چې سا او تا دوانه د محموسه حروف نه دي دوانه کوم حروف نه دي دا محموسه فحسبه شخص دلته کې زبلا دغلی ګل ته وګورئ مجموعه نو دا دوانه د دې صفات یو شان دي دوانه صفات څه دي یو شان دي نو لہذا یو ته په بل سره بدل کو نو سدس دغه بګریسته ده پوه شئ یلا په پوه شو دې باندې ها خالد دا ګورنه ها دا وګورم ويجوز الادغام او جائز الادغام دا نو کو ګرځاو نه دي په صداین څخه ويجوز الادغام جائز الادغام اذا وقع قبل تاء الافتعال کله چې د تاء افتعال نمخ کې د تاء افتعال نمخ کومه کلمه فاکر مرمنګ وی کله چې په بایو افتعال د فاکر په مقابله کې دا حروف راشي کوم حروف الف تا ثا دال ذال نو ګوره الف واو یا د جدا قاعده ده د تا ثا جدا قاعده ده د دال ذال ذا جدا قاعده ده سین شین والا جدا قاعده ده صاد واو واو جدا قاعده ده دا د مرخوي بیا نو سی چل بکاو نو دې ورسته په اخره کې بیا وایي چې تعالی ابتعال د باب د تعالی باب ابتعال د ورو د جس نه کول چاهي او جس بجس کا تام کول واجب دي نو اتخذ شاذ اتخذ لك اتخذ او به مثال کړه چې هو شاذ نه دا شاذ دی او د دې لپاره صحیح مثال ورسته راشي ان شاء الله اتخذ اتصرا ایو اتخذ بازه کو اتصرا کله باب ابتعال د فهم واو یا راشي نو واو یا پتا سره د تا باب ابتعال په واو یا سره بدلول دا واو یا پتا سره بدلول او تا پتا کې هم کول او دا شاذ ولې دي نو دا خبره تاسو ذکر لګنه چې دا ماده دي اخذنا برم بافتر ته استخذ شو دلته دا حمزه د ایمان قاعده ته وجنه په یاسر بدل شوی دا او د دې قاعده لپاره شرط دی چې دا وایا وچار بدل شوی نه دلته بدل شوی دا بیا راغی موجود دي نه دا په تاسو سره بدل شوی دا نو دا شاذ دی شاذ ولېږي خلاف القانون دا وانا اتجرا شغل لبا افتعال لفاظ المقابله کې سره شي تار شي لکه موږ د دې اصل سره تجرا با افتعال موږ ایت تجرا نو بس په دې وښته نو ډایرکټ تا پتا کې موږ کوم پوان وو دې جس دي او انا افسار بالثاء افسار واسل کې څو ماده سره سيارم با افتعال موږ څه شو اتيارا نو استيارا کې بیا موږ القلم ولا قوم چلو استاره ته جوړ شو او د نورو کتابونو کې په مستغاو په دې کې مثال ذکر کړه ثبتا پای کې دا قال بعد ضرورت نشته ودا د خپلما یو څه بشي ثبتا بیا چې ثبتا سبب کې څه بشي اتبتا او ثبتا البته کتابونو کې دا خبره پرې کې هم کړي په المستغاو کې زموږ څخه دا خبره ده چې دا تا پسا سره بدلول او د ثا پسا کې ادغام کول سری اولاد ول جایز په پاره دي خدا ثا اثبتا یا اثار ول دا اولاد زما چې دا اثار کې او په اثبتا کې دا ثا چې دا اصلي کلمه ده سره مله او دا تر ارتیال دا زائد کلمه ده نو دا اصلي په ځای سره بدل زائد په ځای کې ادغام کول دا ډېر غوړه نه دي نسبت نه مته دا زائد سره بدل کی
وإيه ولا استار بالتاء يجوز في التارة فريق التاء يعني التاء بتا سره بدلول اتا بتا کې ځان کول التار ویل جایز دي اوس دا چې التار ویل جایز دي دا تاء بتا سره بدلول جایز دي ولأن التاء والثاء لأن الثاء والتاء من المهموسة دا ثاء او تاء د سره دي مهموسه ورغلي او مهموسه ورغلي نو ستاش حسوک خفصه ستاش حسوک خفصه دا دغري دا مجموعه موږ خپل یاد کړو په حسب شخص ذکر جواب وایي کدا فتكونان من جنس واحده نو دا کو فتكونان من جنس واحد نشول لا ورنه دیو جنس نظرا الى محموسه چې موږ به دا ورنه محموسه دې ورنه یو شین شول فيجوز لك الادغام نو جائز استار بیان بجال التاء ساء والثاء تاء نو استار پر ورنه ادغام دو طرفه جائز ده نو دا مطلب چې سا پتا سبب وتا پتا سبب لکه پوه شو دی باندې ها ول دا خو اذکر ولا قاعده ته ذکر کوي د دې پورې کوم قاعده ذکر کولا نو دې ته ویلېږي اثبات ولا قاعده تاسو مخکې کوم ویل پوه شو دی باندې بس دا وړو شو وړو خپل مرګ له وسره وړو